بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند کتونکو میر جمشید یم او دا وخت مې تاسو راوستی د خیبر پښتونخوا درګۍ فقیر بابا ته. قدرمند کتونکو فقیر بابا څوک؟ فقیر بابا د تختې لګېدلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي علی رسوله الکریم روض المبارک جمال خان خټک المعروف فقیر بابا چشتی رحمت الله علیه. برادر حقیقی خوشحال خان خټک دا د خوشحال خان خټک ورورو او وفات تاریخ چې کوم دی نو دا تقریبا 1116 دی. وفات تاریخ چې کوم دی نو 1116 دی. دا تاسو کتئ شئ تقریبا 1116 دی. الله مې د غلطۍ نه. او دا چې کوم دی د فقیر بابا جمال خان خټک چې کوم دی چې د خوشحال خان خټک حقیقي ورورو دا د چې کوم دی نو هغه قبر دی. دا تاسو کته شي ورسره چې کوم دی نو خوا کې دوه نور قبرونه هم دي. د هسټري راته پته نشته چې دا د چا دي. ورسره خوا کې چې کوم دی دا هم دي. او دا غټ قبر چې تاسو ته کوم ښکاري نو دا د فقیر بابا قبر دی. قدرمنو کتونکو بار هم زو تاسو ته ځای په ځای چې کوم دی نو مناظر ښیو. تاسو چې کوم دی نو زموږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو دا د چې کوم دی نو د بارې مخته تاسو کتئ شئ دا د چې کوم دی نو دا مزار دی او ورسره چې کوم دی نو وړوکی شان جومات هم دی. دلته کې ورسره خوا کې چې کوم دی نو کورونه هم دي. دا تاسو کتئ شئ دا د بارې مخته د چې کوم دی نو دا مزار دی. دا تاسو ته مونږ ښایو. قدرمنو کتونکو د جمال خان خټک المعروف فقیر شاه بابا چې کوم دی نو سالانه عرسو او چې کوم دی نو پرون تیر شو. اوس هم چې کوم دی نو ډېر په ګڼ تعداد سره خلک راغلي دي او مونږ تاسو ته ښایو. تاسو زموږ سره یې اوسئ. خوا کې ورسره چې کوم دی نو بل یو وړوکی شان مزار هم دی. دغلته ځو علم راته نشته چې دا د چا دی خو تختۍ به پړاو ګورو کې چې لیکلي وي چې دا د چا مزار دی. دننه ورځو راتلی شئ. قدرمنو کتونکو دا تاسو وکتو چې یو بل یو قبر سره هم دی او ورسره خوا کې دا واړه واړه قبرونه دي. قدرمنو کتونکو دلته کې چې کوم دی نو کانه پینه هم بندوبست شو. دوه درې ورځې چې کوم دی دلته کې کانه پینه فري ورکولی شوه او اوس هم چې کوم دی نو چای تیارې دي. قدرمندو کتونکو دا د فقیر بابا مزارو او دغه چې کوم دی تاسو ته مونږ وښودو. په دې کې لنګر هم تیار و، غټ دال تیار دي، قهوه تیاره وه او قهوه مو مسکله تاسو وکتو. او دا د فقیر بابا چې کوم دی نو دربار دی. دا ویډیو کتلو ډېره مهرباني. خپلو ملګرو سره شیر کړئ. الله مو ښه ده. بل چېرته خوشحاله اوسئ. د الله په امان.